أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كانوا يعبد آباؤنا كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. نی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 10 یو آیات چنے نواغ ویلے کی گی نو دین امخ کی آیات کی چنے نواغ تیر شولو چی کل دوی تو بدا اللہ جل جلالہ انبیاء علیہ السلام رسولان پیغمبران راغلنو او دی ته د الله جل جلاله د وحدانیت دعوت ورکولو نو دوی به دغه انبیاء علیهم السلام خبره نه منله او د هغوی خبره چې نو هغه به یې واپس کولم او بعضې کرته به چې نو هغه د بېدبۍ دومره حرکت هم وکړو چې خپل لاس به یې راواخیستو او د پیغمبر په خوله مبارک به یې کېښودو چې موږ ته دا خبرې مه کوه. اوس دې آیات کې الله رب العزت وایي قالت رسلهم افی الله شکون نو دی ته وویلو د دوی رسول آیا د الله په باره کې چې دی نو هغه تاسو شک کوئ فاطر السماوات والارض هغه الله چې هغه خالق دی پیدا کوونکی دی د اسمانونو او د ځمکو نو دوی به چې دی نو الله په باره کې د الله په وحدانیت باره کې هم شکونه چې دی نو هغه یې کول الله رب العزت به چې دی نو هغه به وحده لا شریک له چې دی نو هغه نه ګڼلو د الله سره په د الله په صفاتو کې چې نو هغه به شریک پیدا کولو نو چې کله د الله په صفاتو کې شریک پیدا کولو نو تاسو هغه الله په باره کې تاسو شک کوئ چې کم فاطر د اسمانونو او د ځمکو دی فاطر دا د فطره نه دی او دا راځي په معنی چې دی نو هغه بلا نمونې چې دی نو هغه یو شیز پیدا کول نو مخکې د دې ځمکې هم چې نو هغه څه نمونه نه وه د اسمانونو هم څه نمونه نه وه د انسان هم څه نمونه نه وه یو شی چې دی نو هغه نه او دا ټول الله رب العزت چې نو هغه په یو ان سره په یو لفظ کن سره چې دی نو هغه بغیر د نمونې نه دا ټول هر څه چې نو هغه پیدا کړلو نو هغه الله خو د دې لایق نه دی هغه الله خو د نو هغه د وحدانیت لایق دی یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ويؤخركم الى اجل مسمى او د انبیاء علیهم السلام هغوی به رابللو د پاره د دې لیغفر لکم چې تاسو د نو هغه بخنه وکړلی شي من ذنوبکم تاسو د ګناهونو ويؤخركم الى اجل مسمى او هغه مهلت درکې تاسو تر نو هغه تر نیټې مقرره پورې نو د انبیاء علیهم السلام مقصودو کم چې الله رب العزت غواړي نو هم دغه د انبیاء علیهم السلام مقصودی الله جل جلاله هم دا غواړي چې زما دا بنیان ما ته ټول په ټوله چې نو هغه کامیاب راشي دی ټول په ټوله چې نو هغه د جنت مستحق راشي دی ټول په ټوله چې نو هغه زما چې نو هغه رضا دوی ته میلاو شي دی ته د جنت اعلی درجات او راحتونه او نعمتونه میلاو شي دا د الله رب العزت چې نو هغه سره چاهت دی الله غواړي دا چې زما بندگان دې وشي اوم دغه وجه ده کنه الله رب العزت خو زموږ سره چې نو هغه په عالم ارواح کې چې نو هغه عهد او لوس کړو او مونږ ټول نه اقرار چې نو هغه غسته او مونږ ټول سره د غلوز اقرار کړو چې الستو بربکم قالوا بلا او ای الله تو زمونږ رب یې بیا چې کله دنیا ته مونږ رالو نو د دنیا شیزونو د دنیا اسباب او د دنیا شیزونو مونږ چې نو هغه د هغې نه لرې کړلو غفلت کې چې نو هغې مونږ واچولو نو چې کله مونږ په غفلت کې رالو نو الله زمونږ کامیابي غوښتله نو الله رب العزت مونږ ته د هغې وعدې د یادولو دپاره هغه لوس چې نو هغه تکمیل ته د رسولو دپاره الله پاک چې نو هغه دنیا ته د انبیاء علیهم السلام سلسله چې نو هغه شروع کړه او بیا الله رب العزت چې نو هغه موقع په موقع باندې خپل کلام چې نو هغه خلکو ته خپل پیغامات چې نو هغه د صحیفو په شکل کتابونو په شکل کې نو هغه خلکو ته راولېږل
اوس د دې دپاره چې دا خلک چې نو هغه کامیاب راشي. او دغه مقصد د پیغمبر هم وي. پیغمبر چې نو هغه دا د امت د ټولو نه لوی خیرخوا، د ټولو نه لوی محسن او د ټولو نه لوی مشفق وي. ځکه انبیاء علیهم الصلاة والسلام بارک راضي شرقایت زمونږ د عقایدو کتاب دی، نو په هغې کې لیکلي چې انبیاء علیهم الصلاة والسلام کانو مخبرین، دوی چې نو خبر ورکوونکي د الله د طرف نه، او د هغې سره مصلحین، دوی د خلکو اصلاح چې دی نو هغه غوښتونکي وي، دوی د خلکو خیرخوا چې دی نو هغه وي، او د هغې سره چې دی نو هغه صادقین. انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې نو په کمال درجې صداقت د هغوی کې چې نو هغه موجود وي. نو انبیاء علیهم الصلاة والسلام هم دغه کوي، ځکه شپه ورځ د هغوی خپل محنت چې نو هغه په دغه خبره باندې صرف کوي، خپل صلاحیت په دې باندې لګوي چې دا خلک چې نو هغه کامیاب شي. نو الله د هغې وجه ذکر کړه، یدعوکم لیغفر لکم، دې دپاره تاسو چې نو هغه رابلي چې ستاسو بخښنه وشي، ستاسو ګناهونه معاف شي. امام مسلم رحمت الله علیه چې نو هغه کتاب الایمان جل اول کې، مسلم شریف جل اول کې چې نو باب ښودی دی. امام مسلم رحمت الله علیه فرمایي وایي چې نو هغه د ټولو نه بدترین ګناه، اقبح القبائح، د ټولو نه بدترین ګناه چې نو هغه شرک او کفر دی. نو د کفر او د شرک ګناه نه چې هغه بل غټ ګناه نشتی. نو انبیا دا غواړي چې الله رب العزت دا غواړي چې ستاسو ګناهونه معاف کړي، او په ګناهونو کې ټول نه لوی چې هغه ګناه شرک دی. نو د دغه شرک د چې نو هغه ختمولو دپاره او د دین ایمان اسلام قبلولو دپاره الله پاک دې نو هغوی راولېږي. ویؤخرکم الى اجل مسمى، نو گویا دا د انسان د ذهن چې نو هغه صفائی په دې کې کوي. نو بعضې کله ته انسان چې نو هغه اکثر په ذهن کې دا سوال پیدا کېږي چې دوی د الله پاک دا خیرخواهي بیا هم نه قبلوي، او دا خلک د الله سره شریک جوړوي، الله د ذات نه منکرېږي، د الله په صفاتو کې شریک جوړوي، انبیاو باندې ایمان نه راوړي. نو چې دوی دا دوره کارونه کوي نو الله پاک بیا نیسي ولې نه؟ الله چې نو هغه د مخ د ځمکې چې نو هغه د پاکوي ول نه، دوی چې نو هغه لرې کوي ولې نه؟ نو الله رب العزت وی زمونږ چې نو هغه سره یؤخرکم الی اجل مسمى، د هر یو کس لپاره یو نیټه مقرر کړله، مونږ تاسو وروسته کوو هغې مهلت او هغې نیټې ته. نو که چېرته تاسو په هغه نیټې پورې چې نو هغه برابر شوی خو ډېره ښه، او که چېرته برابر نه شولی نو الله بیا وی اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون. نو کله چې بیا د انسان دغه نیټه پوره شي او راشي نو بیا چې نو الله پاک وایي چې ذره برابر چې نو مخکې وروسته نه کېږي. مخکې ما تاسو ته روایت ویلو دا مفهوم ده، نو چې کله دا فرشتې بیا راشي او د انسان روح قبض کوي او دته مخامخ کینی، نو که خیال مو کړی دا مړی چې کله حالت د ځنکدن کې د مرګ ته نږدې نو دی کله یو خوا مخړی کله بل خوا مخړی. نو مونږ خلک اکثر دا خبره کوو د پلان کې خپل ځای کې، پلان کې خپل ځای کې، یا که د یو کس سره بګینه لګوي پلان کې چې رالو مخې دی واړو، نه د هغه په دې وخت کې نه د پلان کې نه خبرېږي او نه چې نو هغه د بل نه او نه د بل نه. د هغه صرف بهالتې فرشتې چې هغه ته کم حالات چې نو هغه مخامخ کي، یا چې نو هغه بد انسان دی جو بد او چې ښه انسان نو هغه نو دی د هغې طرف ته چې نو هغه خوشحالېږي او د هغې نه مرعوبه کېږي یو خوا بل خوا، او دی بیا منت او زاري شروع کړي ما له لږ ټایم راکړې زه دنیا ته لاړ شم زه به اوس ښه عمل وکړم، خو بیا چې نو حق نه کېږي. نو ځکه الله وایي یؤخرکم الی اجل مسمى، نو هغه مهلت درکوي تاسو ته د مقرر وخت پورې. اوس دې څه ووي قالو ان انتم الا بشر مثلنا، یاره موږ ستاسو دا خبره نه شو منلی ځکه تاسو خو زموږ په شان چې نو هغه انسانان یې. د دې سره د انبیاو د دعوت د رد کولو د دوی سره لوی دی نو هغه دلیل دا موږ هم انسانان یو تاسو هم انسانان یې. نو دوی خو ځان ته کتل، لکه اکثر خلک خبره کوي هر سړی د خپل ایمان په قدر خبره کوي. نو دی چې کم ایمان او کیفیت وي نو دی په هغې ایمان ته ګوري چې دی دا ټول خلک دسي، دا ټول بچیان داسې کېږي. نو دی وی چې بندیان خو مونږ یو، نو چې مونږ بندي ادمان یو انسانان یو، نو زمونږ نه خو هغه ګناهونه او هغه لانجې مونږ کوو چې هغه خو نه خدای مني او نه رسول مني. نو پیغمبر چې نو هغه په انسانانو کې نشي کېدلی، پیغمبر بچی نو هغه فرشته کېدلی شي او بل مخلوق کېدلی شي. مخکې دی چې نو هغه مونږ دوه پیرې وضاحت کړو. بهرحال چې نو الله پاک وایي پیغمبر هم د انسانانو د جنس نه راځي، ځکه د فرشتې او د انسان په منځ کې ډېر لوی تفاوت دی. فرشته خوراک نه کوي، سکاک نه کوي، بیماری ولا نه راځي، بوډاوا ولا نه راځي، ضعف ولا چې دی نو هغه نه راځي، خواهشات چې دی نو هغه نشته. نو چې هغه دا ټول کارونه نشته او د انسان سره دا ټول کارونه چې نو هغه تړلی دي، نو هغه به د مسله څنګه بیان کړي؟
دته به حلال حرام چې نو هغه څنګه وخی، دته به د خواهش د باوهل چې نو هغه څنګه وخی، دته به نور کارونه چې نو هغه څنګه وخی. ځکه خو د دې شي نه د سره خبر نه دی، نو چې خبر دی نه دی نو دغه به دغه متعلق اصلاح څنګه وکي. او قرآن آیاتونه دغه شان احادیث مبارکه دا دنیا شی په دې باندې موجود دی. سورۃ مومن کې هغه د الله فرمان دی او د دې خلکو انکار د حضرت نوح علیه السلام د دور نه شروع شو. نو چې کله هغه رالو نو خلکو ورته ته خو انسان نه تو ځاچینو هغه یاکلو کما تاکلون و یشربو کما تشربون. د خو خوراک د سکه د انبیا لکه څنګه چې تاسو کوی د اسکاک د سکه لکه څنګه چې تاسو کوی، نو دا خو پیغمبر نشي کېدلی. دیو په پکړ دی چې دا نه کوي. حضور علیه السلام تولې د مکه مشرکان وینه قرآن چې نه پای ګوان چې نه و مال هاذ الرسول د پیغمبر لچنه نو هغه څه شوی دی د خو یاکل و یمشي فی الاسواق د خوراکم کې اسکاکم کې او په ځینو هغه بازارونو کې هم ګرځي، بازار ته هم ځي. نو الله ستا په شانت انسان دی، نو څنګه ستا ضرورتونه او حاجتونه دي د هغه هم کې دی شي دغه ځینو انشتي یا ابدیت شولو بنده کېدل. دا خو د بنده د پاره لوی صفت دی. لکه اوس هم چې نو هغه تاسو ګورئ بعضې خلک چې نو هغه دا عقیده لري چې پیغمبر چې نو هغه به بني آدم نه وي، انسان بنوي دی به نوري. نه دا خطا ده. قرآن احادیث چې نو هغه خلاف دی. ځکه الله رب العزت چې نو هغه د ټولو نه د الله په نزد لوی صفت چې دی نو هغه د ابدیت دی، د اجازو. او د الله پیغمبر له چې الله کله لوی مقام ورکړی، لوی معجزې ورکړي. د حضور په معجزاتو کې د ټولو نه لوی معجزې چې نو هغه دوه دي. داسې ډېر شي دي، ما تاسو یو کتاب کې صرف دي 300 معجزاتو، خو د حضور لوی دوه معجزې چې نو یو واقع معراج دی او دویم قرآن پاک دی. او د دوانو کې الله چې نو هغه ویلي په سورۃ بقره کې وایي چې نو هغه که تاسو زما د دې کتاب نه ان کنتم فی شک، که تاسو چې نو هغه په شک کې په ریب کې چې نو هغه نو تاسو فاتو تاسو راوړئ بمثل د چې نو په شان د هغه چې مونږ کم په خپل بنده باندې نازل کړی دی. ان کنتم صادقین که تاسو په دې خپل خبره کې رښتیا. او دویم چې کله معراج واقع وکړله نو اسنه چې پیغمبر خو به هغه ته وستګ او رسایي کېږي چې هغه د فرشتو هم نشیتلی، جبرئیل امین وته هم نشیتلی. نو تاسو چې چېرته خدای جوړ نه کې د عیسایانو په شان دی. نو الله پاک د ټولو نه وړاندې سووي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. باقی د هغه ذات لره چې خپل بنده باندې چې نو هغه سفر وکړو، سیر په وکړو، چکرې په ورکړلو، نو الته ګوره هم د ابدیت لفظ چې نو هغه استعمال کو. نو دا عیب نه دی، الیاذ بالله دا توهین نه دی. کنه دا خو مونږ ټول مسلمانان بیا چې نو هغه کو قرآن مونږ چې نو هغه مونږ کو نه په مازه کې مونږ چې نو هغه التحیات وایو نه، نو التحیات نه بغیر مونږ کېږي نه کېږي کنه. نو چې کله مونږه تحیات ورسو پای کې مونږ وایي چې السلام علیکم ایها النبی ورحمت الله وبرکاته والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو مونږ وایو نه د بنده چې نو هغه گواهی ول ورکو نه. نو که چېرته د دې دی نو بیا خو الیاذ بالله هر مسلمان چې نو هغه د پیغمبر په شان کې توهین کوي. دی به موږ کې چې دا وایي دا تعبد. نو پیغمبران دا چې نو بني آدم کېدل، انساني شکل نه کېدل، انسان د جنس نه کېدل، دا چې نو هغه د دې منافي خبره یا دا چې نو هغه د نبوت د منافي خبره چې نو هغه دا نه ده. تريدون ان تصدون عما كان. او دویم دی چې نو هغه مونږ ځکه دا کفر او شرک او ځکه په دې باندې زمونږ پلار نیکه د وخت نه چې نو هغه را روان یو. نو دا غیره د الله پاک سورۃ بقره کې کړه مخکې الله وی که چې نو هغه لو کان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نو که دوی د پلار نیکه چېرته چې نو هغه عقل نم کار نه په هدایت هم نه جدو بیا هم خبره مني نه. د پلار نکاح خو به هغه ځای کې د هغه چې نو عقیده د هغه خبره د هغه رسم د طریقه به منلی کېږي چې کله د قرآن او احادیث مطابق ولو. که چېرته د دین اسلام موافق نه ول بیا د خبره چې نو هغه نشي منلی کېدلی. نو دوی تريدون تاسو غواړئ ان تصدون عما تاسو چې نو موږ منع کې هغه کان یعبد آباؤنا چې د هغې عبادت به کوو زموږ پلار نیکه. فاتونه نو پس تاسو راتلو کوئ موږ ته بسلطان مبین په یو واضح دلیل سره معجزې سره. نو الله رب العزت دا دنیا شي چې نو هغه معجزې دا ورکړي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. قالت اویل رسولهم د دې پیغمبرانو افی الله اید الله په باره کې شک کون شک کوي
فاطر السماوات چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو والارض او د ځمکې یدعوکم هغه رابلې تاسو لره لیغفر لکم د پاره دی چې وبخي تاسو ته من ذنوبکم ګناهونه ستاسو ویؤخرکم او هغه مهلت درکړي تاسو ته الی اجل مسمى تر نیټې مقرره پورې قالو نو دی ویلو ان انتم نه تاسو الا بشر مگر بنی آدمان یې مثلنا زمونږ پشان تریدون تاسو غواړئ ان تصدون چې منع کړئ مونږه اما د هغې څه نه کان یعبدو چې عبادت به کولو آباؤنا زمونږ پلار نیکونو فاتونا نو پس مونږ له راوړئ تاسو بسلطان مبین دلیل ښکاره